کې یو سټینډ و دي دغه کې به هلکان ملکان ناست وو موبایل باندې به ویډیوګانې او ټیک ټاکې میک ټاکې کتې را کتې نو ناوخته پورې به ناست وو نو دغه شغل یې و. دا یاره زه بار به ګرځېدم او مور مې راته وي بار به نه ګرځې بس هغې سره زه وران شوم تمانچه کور کې پرته وه مخکې بس ما راواغېسته ما پرې ډز وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو د فقیر آباد تاڼې په حدود کې 100 ورځې پهلا یو ځوان زلمی الک لګی شوی او هغه خپله مور وژلې وه. دا ملزم چې کوم دی دا پولیس نیولې دی. دې حوالې سره به د ایس ایچ او د فقیر آباد سره خبرې کوو چې ملزم څنګه ونیو. دې ملزم سره هم خبرې کوو چې هغه څه خبره وه چې د دماغ دومره زیات ګرم شو او د دومره زیات غوسه کې رالو چې د خپله مور وژله. دا ټولې خبرې به تاسو ته ښیو دی کې انویسټیګیشن څه شوی دی ولې مور وژلې ده موږ سره راځئ. ګرانو مرګرو فقیر آباد کې چې کوم الګ خپله مور وژلې وه هغه ملزم پولیس نیولی دی. ایس ایچ او تانه فقیر آباد ملنګ جان خان سره به خبرې کوو چې وقوه څنګه شوې وه بیا دې ملزم ته څنګه ورسېدل او گرفتاري څنګه وشوه. جی سر. بسم الله الرحمن الرحیم. د شپې ناوخته ټایم و موږ ته اطلاع میلو شوه چې یاره دغه رنګ بشیر آباد کې جج بنګلې سره یو زنانه ولګېده. موقع ته ورسېدو او زموږ جناب ایس پي صاحب هم پرې خبر شو په دې خبره باندې هغوی موقع ته راغله او ډي اس پي صاحب هم راغله. دا ټولې موقع جایزه موږ واخیسته او د علاقې خلکو نه هم تپوس پوښتنه وکړه. نو هغوی ویل چې یاره هلک کور ته راغو ناوخته ټایم و په مور باندې ډز وکړو او په موټر سایکل باندې وتښتېدو. بهرحال هغه ټایم باندې دی غیب شو. مونږ کوم چې سرکاري کاروي هغه هم برابره کړه. بیا د ده په نمبر کار شروع د ده په نمبر هم کار شروع کړو نو د موبایل یې آف کړی و. د ده AC-08 باندې مونږ کار شروع کړو. AC-08 هم موله ټچ کړ ملګري موله راونیوه د هغې سره دی ګبرو شو او د کوم ملګري اخري ملګري سره چې و نو مونږ هغې ته مو رسېدو. خو چونکې دغه ځای نه دی 15 منټه مخکې وتی و بیا مونږ هغه ملګری وله راوسته ده ته چې پته ولګېده چې زما دا ملګری بوتلو او اوس مزید ما ته مشکلات جوړیږي. نو زه چاپاترو بیا موږ سره رابطه وکړه چې یاره زه په خپله درځم او زما دا ملګري دغه کوي دا کوم زما دوستان چې دي نو بس بیا موږ هم ورمخکې شو نیمې پورې دی راغو بس ارسټ هم کړو. د خپل جرم منلی دی پولیس ته؟ بالکل د خپل جرم ومنلو چې یاره زه د شپې ناوخته راغم. یو ورځ نه روزانه به زما مور سره دا خبرې اترې وي چې یاره هغې به ویل لیټ مه راځه او زه به لیټ راتلم. دغه ملګري نن سبا تاسو ته پته ماحول داسې دی دوستانو سره به یې ناسته کوله ښه صحبت به نو د دغې وجې به ورته مور ویلي چې مه راځه. نو بس یو ځل مخکې ورته وینا کړې وه بس دې ځل چې ورته وینا وکړه دی مو سره تېز شو هم تېزه شوه بس کور کې تمانچه پرته وه ده راواغېسته مور یې یو ډز وویشته. د دې کیس مدعي څوک دی په ده باندې دعوه چا کړې دی؟ د ده مدعي د ده د مور ورور دی د ده ماما کې هغه پرې دعویداري کړې ده او د هغه په دعویدارۍ باندې مونږ FIR درج کړی. دې ملزم پسې پرون راسېدا تاسو گرفتار کړی ده پسې څوک راغلی دي؟ نو ده پسې خو د خپل کوم کور والا خل دي داسې څوک نه راغلي او البته کوم ماماګانو چې دعویداري کړې نو هغه پولیس د بیاناتو دپاره راغوښتو طلب کړي هغوی راغلي بقایا نور څه نه راغلي. دې کې چې کوم الی قتل دی هغه برآمد شوی دی ولې د دی که د بل چا دی؟ الی قتل د ده د بیان مطابق دی وي چې ما د ملګري ناغشت او دا د ملګري امانت ما سره پروت و او دې مختلف بیانونه ورکوي چې یاره ما په بیټک کې پرېښې ده کله وي ما هلته پرېښې ده. خو بهرحال پولیس په مختلفو انګلو باندې شروع دی انشاءالله زر تر زر به الی قتل برآمد شي. دا ملزم چې دی دلته جرم منلی دی د عدالت کې هم دا جرم منلی دی که صرف پولیس ته منلی دی؟ نو عدالت کې به نن پیش کوو او انیشلی دغه کې سټیج کې منلی دی چې او ما دا جرم کړی دی غلطي رانه شوې ده مور مې ویشتې ده ما له پکار نه و چې ما ویشتی وي او اوس هم تیار دی او عدالت کې به بیا هم وي ځکه چې دا ایکچوال کړی ده دی د ده نه شوی دی نو دی تیار دی د کنفیشن. کله چې تفتیش کې کله پته ولګي چې یاره دا تماشه ده د کوم ملګري و یا دلی ورکړی و نو دې کیس کې ورسره هغه ملزم کېږي؟ بالکل جی که د ده ملګري ته پته وه چې د ده کردار داسې دی او د ده ذهن داسې دی او د ده حرکات سکنات داسې دي او هغه وله ورکړي بالکل د ده په جرم کې هغه شریک. دا ملزم څه نشې مشې کوي؟ نه علاقه کې موږ تپوس پوښتنه وکړه چې د نسوار مسوار کې نور داسې نشې دی. هسې څه پته ولګېده چې دی به چېرته و ولې به لیټ راته؟
نو دا معلومات مونږ وکړه دلته خوا کې یو سټینډ دوه دي دغه کې به هلکان ملکان ناست وو موبایل باندې به ویډیوګانې او ټیک ټاک کتې راکتې نو ناوخته پورې به ناست وو نو دغه شغل یو نور د نشو شغل مو یو ستا څه نوم دی زما بهر علي پولیس ولې نیولې یاره جي ما خپله مور قتل کړې ده دا څنګه دې قتل کړی وه په دغه ورځ څه چل شوی و یا دا یاره جي زه بار به ګرځېدم او مور مې راته وي بار به نه ګرځې بس هغې سره زه وران شوم تمانچه کور کې پرته وه مخکې بس ما راواغېسته ما پرې ډز وکړو دا پهله ځل ستاسو دا جګړه شوې وه که دې نه مخکې هم چېرته جنګ شوی و دا سرجي بس یو ورځ نیمه کې داسې خبر را راغله مخکې نه وه راغلې سر په دغه ورځ څه چلو شو تا خبره وکړه په هغه ورځ باندې بیا زه کور ته راغلم ما ته مور مې وویل ولې څه را ټایم و شپې څه 12 بجې وې زه کور ته راغلم ما ته څه چل شوی ما ته ولې بار ناوخته ګرځې بس ما باندې بد ولګېده بس ما ورسره زه ورسره وران شوم بس په هغې وجې بس تمانچه هلته پرته وه ما راواغېسته بس ما پرې بلوډ 2 پیره ووالو بس هغې را وجې ما وویل یارو مې بس هغه چې ما پرې ډبل بلوډ ووالو بس هغه ما نه ولګېده څو ډزه ده نه ولګېده یو ډز سرجي لګېدلی و په کوم ځای باندې مخامخ لګېدلی و ما نه وه کتلی چې په کوم ځای لګېده زه بیا وتې وم بس ته به د شپې چېرته ګرځېدې چې مور به دې وایي ناوخته پورې مه ګرځه بار ولته هلکانو سره ناست وم بس ملګرو سره به مې ناست وم حاجي ته څه کار کې زه یاره دیړي میړي کوم بس ستا پلار چېرته یي زما پلار سعودي کې دی جي تاسو خویندې وروڼه یي مونږ څلور وروڼه یو خور هم ده ته پکې مشر یې زه د ټولو مشر یم حاجي نو دا خو دونه خبره نه وه که نه چې ناوخته مه ګرځه خو هر مور او پلار وایي نو دې کې د قتل څه خبره وه یاره جي بس زه پوه نه شوم بس زما هم دغه تیزي وکړه بس هغې هم راسره وکړه بس زه خپلو کې وران شو بس د دې د وجې حاجي دا تماچه د کور کې څه دپاره وه دا کور کې مخکینۍ پرته وه بس حاجي تا خو د مور او پلار ستا تربیت کړی و که نه لوی کړی وې دومره څه ټایم تا تماچه راواغېسته بلوډ دې پې والو نو دې ټایم کې دې زړه کې پې سیر ترخه رانه چې ونه لګي رانه یاره جي ما لکه داسې نه کړو چې زه یې ولم ما پې یو پیره بلوډ ووالو خو چې ما پې دویمه پیره والو هلته ګولۍ ختې وه بس هغې د وجې ما نه ولګېده ما لکه داسې مرګ گزار پې نه کولو تا چې د مرګ گزار نه کول څه دې کولی چې ستا هغه اراده څه وه تاسو وایي چې څنګه به ویروم څه خبره به پې ومنم ما وی چې دا لکه ما وی زه په بلوډ وم بس دا بیا ما ته داسې نه و چې یاره ته ناوخته ګرځې لکه ما بس ما به بیا نه په عذابوي ناوخته مطلب څه تا به څه کول څه چېرته بتلې ملګرو سره به چېرته تلې څه به کول چې مور ته په اعتراض و مور ته خو په هغه چیز اعتراض وي چې څه غلط کاري که نه یاره جي زه بس بار به ناست وم لکه زه نشې تماشې زه هم نه کوم بس بار به ناست وم بس هلکان زه خپل ګپ شپ به م لګولو د جمعې شپې ما داسې غټې شپې سهار بیا لږ خوب پوره کېږي د دې د وجې بیا زه ناوخته ناست وم چې کله دې په دې مور باندې ډز وکړو دا ولګېده نو دې تا ته څه وې نه چې مه کوه تماشې باندې تا وې ما 2 ځل بلوډ ووالو که نه تا تماشې باندې یو ځل بلوډ ووالو په دویم ځل ووالو دې ته څه منې کولې نه یاره جي ما سره خبرو ته نه ده جوړه شوې بس هغه بس زه هم ډېر ګرمه کړم هغه هم بس هغې درته څه دغه ټایم په څه ګرمه کې وه ته خو په دې ګرمه کې تا ته یې وې لیټ مه راځه هغې څه ګرمي وه هغې وی چې ته ناوخته راځې ګوره دا شی مه کوه بس په وخت کور ته راځه بس ما ته مې یاره بس زه به راځم بس هغې کې دا موږ خپلو کې وران شو بس په دې خبرو کله چې د مور ولګېده بیا ته چېرته لاړې زه بیا لاړم مال منډۍ ته لاړم هلته شپه مې وکړه بیا سهار لاړم پنډۍ ته پنډۍ کې مې 3 څلور ورځې تېرې کړې بس بیا زه اوس راغلم ما خپله پولیس والا له ځان ورکړو چې بس ما داسې کار کړی تا چې څه ټایم دا مور وویشته که نه نو بیا خو تا نه غلطي ته وایم دا نه وشوه که نه نو بیا چتول نه و په کار ته بیا وتښتېدې یاره جي بس ما ماماګانو ته رنګ وکړو هغې راغله که نه بس ما یې لسن چې د ماماګان په ما نور غذار وکړي مسله ډېره شي د دې د وجې زه لاړم ته چېرته د هغې نه پس د مور قبر له یا ورغلې چېرته یاره جي ما زه په لاره تېرېدم کتلې مې دی خو خواله نیمه ځکه چې زه خپله خطره کې وم زه پنډۍ نه ډایرکټ راغلم تاڼۍ ته راننوتم او ستا پلار بهر څه کوي زما پلار هلته کې یو ګیسونو دغه ای کې دی څومره وخت نه بهر وي یاره د 7 کاله کېږي چې دی بس 7 کاله وشو چې دی بهر دی تاسو یې د کوم ځای د کوم ځای مونږ ځو ګمان شګي بالا وته د دغه ځای دلته جج بنګلې سره اوسېږي ته څه وایې چې کم مور او پلار بچو ته وایي چې ناوخته مه راځئ نو هغوی به پسې تماچه رالي یاره جي ما نه خو غلطي شوې ده او زه نور خلکو ته خواست کوم بس ناوخته دې نه ګرځي او د مور او پلار خبره دې مني ستا پلار سعودي نه راغلی دی نه جي نه سعودي نه دی راغلی ده کله چې دا واقع شوی دی نه پس د پلار سره خبرې شوې دي یاره جي زما سره چا سره مرابطه نه ده شوې زه به ډایرکټ وتی یم بس ډایرکټ بیا د تاڼۍ ته راغلی یم چا رابطه مې چا سره نه ده شوې ته خویندو وروڼو کې مشر وې که نه هغې پلار دی بهر دی مور تا مړه کا ای چا ته پاتې شو جوس را ته پته نشته چې ماماګان مې کور کې کترونه مې کور کې وایي څوک ما ته پته نشته چې کور کې څوک دي
اسې مور پلار چې دا نه خواري کوي که نه بچی غټ کی سبق پې وي دې ځای ته راورسي هغه مور پلار سره خدای یاری چې د ناوخته دا کار ونه شي څه غلطي د دل نه وشي بل چا نه څه غلطي ونه شي نو تا ته دا احساس اړونه چې لکه مطلب مور به ستا د فایدې دپاره وایي یاره جي بس زمونږ د فایدې لپاره خبرې کولې خو بس زه پرې پوه نه شوم ورسېدې بس ما لږ سرتیزي وکړه بس د هغې له وجې زه خراب شوی یم دا علاقې خلک خو چې ته څه نشې مشیم کې یاره جي زه نسوار هم نه اچوم خپل ځان یو نشم نه کوم اخر بیا چې نشم نه کې او خبر هم دا نه غټه نه ولې دونه غوسه شوې یاره بس پوه نه شوم بس جي بس غصې واغشتم چې خپل د مور او پلار عزت کوئ او بس په وخت کور ته راځئ او داسې څوک هم داسې حرکت ونه کړي ځکه چې زه پې خپېمان یم زما مور وه په ما خفه کېده ځکه یې ماته ویل زه پوه شوی نه یم او ما غټه غلطي کړې ده زما دې ټولو خلکو ته دا پیغام دی چې بس په وخت د مور پلار خبره منئ بالکل ځکه چې د مور پلار زموږ فایدې لپاره وایي ګرانو ملګرو په ظاهره خدا یو اوپن اینډ شټ کیس دی اصل حقایق څه دي دا به د تفتیشي عمل پوره کېدو نه پس پته لګي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ خو د مور او پلار ډېر زیات خیال ساتئ ځکه چې مور او پلار موږ ته کومه یوه خبره کوي نو هغې کې زموږ فایده وي داسې غلطۍ نه ځان ساتئ چې بیا ټول عمر د خپېمانۍ نه بغیر تاسو سره هېڅ هم